هیڅ نه در پرېږدي، نه هس در پرېږدي، نه عزت در پرېږدي، نه وطن در پرېږدي. نو تر دې د مخه چې سهار نور سره بې عزته کوو، خپلې جرګې به جوړو. جرګې معنا پخوا په دغه کې به څلوېښتي ټکی استعمالېده. دا د فلاني قبیلې څلوېښتي ده. څلوېښتي معنا چې د څلوېښتو کالو پورې به کوم سړی و هغه ملا تړلی به د لښکر مل و. دا څلوېښتي به د قبیلې د مځکو، د قبیلې د شتمنیو د دې داسې چوکیداره غوندې وه. د خپلې شتمنۍ به چوکیداري کوله، د خپل کام به د وطن به دغه کوله. زموږ په وطن کې دا علاقه، دا وطن زموږ د ډېرو لویو زورورو تحریکونو مرکز اوسېدلی. بایزید روښان تحریک دلته چلېدلی دی، د خوشحال خان، ایمل خان، دریا خان تحریکونه دلته چلېدلي دي، د عمران خان غازي دلته دغه شوي دي. دلته په دې وطن کې د هر چا. نو نن داسې یو حالت دی چې موږ په کار ده چې به وطن پر ننګ راوځو، او لیونیانو غوندې نه د هرې علاقې خپله جرګه جوړه کړو. دا ټول ټبرونه یو بل پېژني. هر علاقې جرګه جوړه کړو، بیا خپل میټینګونه وکړو، بیا هغه جرګه و موږ ته حکم راکړي چې اوس د دې سیمې یا د تمباکو یا د بجلۍ یا د اوبو یا د فلاني یا د فلاني دفاع څنګه کړو. دلته اوس ملګرو خبره وکړه، عباسین خاصم دوی په لګیا دي، غازي بروته باندې موږ ټول ورته کتل. د وطن ټول سپین ږیري ژوندي وو، ټول سپین ږیري، ټول سیاستدانان، ټول مشران ژوندي وو. پر نیم انچ اوبو باندې موږ یو بل وژلي. نیم انچ، د نیم انچ اوبه چې پایپ لاین ته زما د کلي نه بیا پر دې موږ جګړه سره کړې. موږ ټول ورته کتل، روغ عباسین چې لکونو نه کروڑونو کاله پر کومه لار بهېدلی وو. هلته ملګرو کیسه وکړه، دا ټول ثوابۍ د هغې څه فایده اخیستله. موږ ټول ورته کتل، ورکوټې دیوال یې ورته ووهه، په هنر کې روان کړ. دا به ساده خبره نه بولو. زما او ستا اوبه یې په هنر کې بوتلي دي، بیا به د دې نه په یوه نامه په بله معنه پنجاب ته، فلاني ځای ته، پنډۍ ته دوی به دا اوبه ورکوي. زموږ سم بروته په دې معنا جوړه شوې ده چې د عباسین پر اوبو باندې خلک قبضه وکړي. زه خپل د دې رایه، زه په خپله د دې رایه یم چې که موږ منظم شو، په کار دا ده چې موږ دغه پوله ونړو. په کار ده چې موږ دا پوله ونړو او عباسین د ثوابۍ پر لار، پر خپل تاریخي لار روان شي. د لیونتوبه نه وایم، دې دپاره تیاري وایي. موږ د چا سره بدي نه کوو، لیکن دوی ته موږ دا وایو چې موږ به کمزوري خلک نه بولئ. موږ د افریقې توران نه یو چې تا یې غمیم ولوټل، تا یې سره زر هم ولوټل، تا یې فلانا هم ولوټل، بیا به دې پر دیوال لیکلي وو چې دې هوټل ته، دې ګاډۍ ته، دې بس ته بیا د بې ما توران نشي راتلی، کله به سپي مو سره یاد. موږ هغه خلک نه یو. موږ اول د بدۍ په معنا پوه خلک یو. موږ د بدۍ په معنا پوهېږو. موږ د بدۍ چې هېڅ نه دي سوي ځونې خلک مري چې بدۍ زرګونه به مري. موږ خالي جهان خبروو. ته چې زما مځکه قبضه کوې، تا ته م وایم، جهان ته م وایم، وطن ته. زه محمود نه وایم، زه پښتون کام وایم. د شرافت، د انسانیت، د جرګې، د مسلمانۍ ټولې ذریعې به استعمالوو چې سړی مه کوه زما د وطن نه لرې شه. او که دا ټولې ناکامه شوې، بیا به دا زموږ حکومت نه لرو، دغه جرګې زموږ حکمرانان.
دغه جرګې د ثوابۍ جرګه، د خټکو جرګه، د اورمړو جرګه، د وزیرستان جرګه، د کوهاټ جرګه، د بنو جرګه، د فلاني ځای جرګه، دا جرګې د دې وطن مالکانې دي، دې دپاره به خپل صفونه تیارو. دنیا ته هم وایو، دوی ته هم وایو، دنیا ته هم خواست کړو، خواست کړو سړی مه راځه. موږ داسې یاغیان هم نه یو چې موږ پاکستان سټیټ نه منو، موږ پاکستان سټیټ منو، لیکن داسې دې نه منم چې ته زما جامې وباسې ما هسې و دغه ته حواله کوې، ما ته پکې برخه نه راکړې. دا ارمان ډېرو زورورو ګور ته وړی دی، د پاکستان لیونیانو تاسې به هم ګور ته وړی، نه به سره خرابوو، نه به سره خرابوو. ښه ملک دی، راسې سره ویچو، ښه ملک دی، ښایسته ملک دی، د دنیا جان د نعمتونو ډک ملک، راسې سره ویچلو. نن بلکل په تا پورې پخوا به زموږ په وطن کې ده، تاسو سپېلمۍ ورته وایاست، سپېلمۍ ورته وایاست، موږ ګیدړه ورته وایو، فاکس. دا به خلکو نیوله، دا پوست یې ښکلی و، دا لکۍ یې ښکلې وه. اوس بربادي دا جوړه شوله چې پښتون وطن، پر پښتون وطن اوسېدونکي خلک ستا هر څه د سرو زرو، ستا غوږونه د سرو زرو دي، ستا سترګې د غمیو دي، ستا لاسونه د فلاني دي، پر دې دي خلک نه پرېږدي ستا پوست کاږي، پر دې دي خلک نه پرېږدي. خټک چې نیستي و خیر خیریت، مربت چې نیستي و خیر خیریت، وزیرستان چې نیستي و خیر خیریت. اوس چې د خدای پاک نعمتونو پیدا شوي دي، یو غوبل روان دی، یو بد روانه ده، یو مړي روان دي. موږ د دهشتګردۍ ملګري نه یو، موږ د دهشتګردۍ ملګري، موږ سره به چل نه کوي. په وطن کې غلاګانې شروع وې، په وزیرستان کې به 15 کسه په نامه فلانی فلانی دا دهشتګردان دي، 2 کسه به وو، 3 کسه به وو، 15 کسه به وو. تا روغ مسود، روغ مسود ټرایب تا کډه کړي د وطنه. تا ووځه، چیرې ووځم؟ ته ووځه، زه ستا په کلي کې غله پیدا کوم. غل خو به زه در ښیم، غل خو به زه در ښیم، خو زما د کور غل دی، زه به یې در ښیم چې هغه په کونج کې دی. تا زه کډه کړم، بیا دې زما وطن په تیارو وویشتی، بیا دې زما وطن په دغه وویشتی، زه چې د دنیا جهان د بدۍ سره مخامخ. تا شمالي وزیرستان چې زموږ دغه مرکز و د تجارت، ما ته د شمالي وزیرستان یو سړي وویل چې زموږ یو دکان 10 فوټه یا 20 فوټه د دې پګړۍ 10 لک روپۍ. تا دا ټول بازارونه په توپو وویشتل، تا دا ټول بازارونه دغه کړل، د سوات نازولي خلک. دلته ملګرو ذکر وکړي د سوات حیاناکې ښځې په هغه شنه بهترین موسم کې تا سوات را کټه کړئ، د جون په ګرمي کې په خیمو کې دلته واچوئ. 3 کاله 4 کاله او تا ویل زه په سوات کې غله پیدا کوم. بیا تا څه کول؟ موږ ته ولیدل. نور به زموږ په عزت، زموږ په سر، زموږ په وطن خلک ملنډې نه وایي. مهرباني به کوي زموږ له ګریوانه به لاس کاږي. که دهشتګرد یې مړ یې که بلکل یې مړ کړه. دا به څنګه اعتراضي زما کور ته، زما په کور راننوځي، زما پر کور قبضه کوي. زه څه وکړم؟ په تا ته سلام وکړم چې راځه، بې ادبي ما اخښې دې کړم، مور سره دې کښېنوم، او که ما د خپل کور دفاع کوله، ته ورته دهشتګرد یې. زه دهشتګرد نه یم. موږ د دهشتګردۍ خلاف یو، موږ د ظلم خلاف یو، لیکن پر موږ وطن ګران دی، پر موږ خپل عزت ګران دی، پر موږ خپل مینه علاقه قسمنکای رغځای دی، که وزیرستان دی، که خټک دی، که فلان، دا زموږ مورنی وطن دی. دې ته به په کږو سترګو نه ګوري، دې ته به په کږو سترګو نه ګوري. او چې ورته وګوري بیا پښتانه ډېر حیاناک خلک دي، پښتانه د بدۍ څخه بېزاره خلک دي.
ته راځې زما په کور ننوځې زما دغه کوې اوس یې ګسو فیصله کړې ده څه شته اس اف اف سي دی که څه شته د آیین خلاف زما او ستا منځ کې یو آیین دی ته نه منې زما او ستا رشته ختمېږي خدای دې غر کا دلته پښتون بلوچ سندی پردي خلک دي په ژبه نه دي سره ولاد یو بل سره پیژني نه یو په ژبه نه پوهېږي دا آیین سره تړلی دی آیین سماجي معاهده ده د خلکو منځ کې د انسانانو منځ کې یو لیک دی ته هغه نه منې و ما ته وایه چې زه وایم ته به هغه منې د پاکستان په آیین باندې لیکلي دي اسلامي جمهوریه پاکستان درې سره دروا نه دا ملک اسلامي ده نه دا ملک د پاکو خلکو ده نه دا ملک جمهوری ده بیا نارې وایي د پاکستان بنیاد پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله اسلام دا وایي زه دې وخت درولی یم الله پاک وایي ته به درواغ نه وایي لعنة الله علی الکاذبین او ته وایه چې زما په درواغ حکومت جوړ کړی دی زه به هم درواغ وایم ته به هم درواغ را سره وایه یاره زه بیریږم زه دغه زوروری بیریږم ستا توپونه به زوروري ستا چنکونه به زوروري ستا ټوپکې به زوروري لیکن هغه چې زه منم په اخلاص یې منم هغه درته زورور بولم زه ستا و دروغجن حکومت ته ګنډپور صاحب ته موږ دا وایو چې مهرباني وکړئ د خپلو وسایلو پر سر وخېږئ د خپلو وسایلو مطالبه وکړئ چې دا څه پیسې زموږ پاتې دي د اوبو پاتې دي زه د تمباکو په مجلس نه پوهېږم ته یې بیا راجوړوئ په لیونتوب نه په سړیتوب به موږ جهان هم قانع کوو خلک به هم قانع کوو چې تاسې وویل جلوس را باسو که سړکان بندوئ سړکان بندوو که لارې بندوئ لارې بندوو که د ټرانسمیشن لاین تنبې نړوو خو د ولس په زور د ولس په اراده د ولس په کومک د ولس په طاقت دا به څنګه یې زه به په 8 روپۍ جوړوم بجلي اوبه به هم زمایي وطن به هم زمایي مځکه به هم زمایي زه به په 8 روپۍ جوړوم او در خپل ضروریات به 3 واره 10 واره زیاته جوړوم بیا به ته وړې هلته بل ته بیا راوړې ما ته په 80 روپۍ بیا راکوې او دومرې به نه راکوې چې زما په کار دا وخت پښتونخوا وطن تر خپل ضرورت یو په 3 یو په 4 زیاته بجلي جوړوي چې دغه بجلي ما او تا ته را پرېږدي په 8 روپۍ بجلي ده یونټ چې دا ستای دلته د دنیا جان کارخانه‌داران راځي ورسه کارخانې ولګوه زه یې نوش په 10 روپۍ درکوم ټول به کارخانې دلته راوړي ته ما ته نه بجلي راکوې نه ما ته خپل تمباکو راکوې نه ما ته خپل حیثیت راکوې نه ما ته خپل واک راکوې او ډنډه دې پسې راخیستې ده چې زه تا نه پرېږدم نو د دې دپاره موږ ګوزو عزیزانو ته ملګري نه به یې ناسه مشر سړي دغه وکړه ول جرګه کې پلانی خلک نه وي دا بد کار دی تاسو مشر سړي خبره وکړه موږ دا ټول کوروله ورغلي یو جرګې موږ کولې اول وار زه مولانا فضل الرحمن ورغلم فوټو یې ستا اول وار زه فضل الرحمن ورغلم چې دا جرګه ته به نو خامخا به راځي بیا زه شیفاول ورغلم بیا زه د ولی خان کور ته ورغلم چې په دنیا کې یو سیال پښتون ما لیدلی دي زه کور ته ورغلم په خپله بیا که څوک نه راتلی پروا نه لري نه دې راځي زموږ 3 کاله موږ نارې وهلې چې دا پښتانه جرګې غواړي دلته په افغانستان کې په بین الاقوام کې هېڅ چا نه منله بیا موږ نارې وهلې 3 کاله چې او خلکو دې وطن جنګ را روان دی لوی جنګ را روانه بربادي را روانه ده راسي وخت چاري یو مشوره ورته وکړو اوس هم شاوخوا سرې لمبې د جنګ روانې دي موږ ټول خلک ودیو لګیا دي دا چې ځان د پاکستان باچان بولي دا ظالمان یې داسې لوټي قسم دی څوک یې کلمې کاږي څوک یې سر یې کاږي د پاکستان څوک یې زړه کاږي او چې ورسې د مخ په سب کې دی ولاړ اخر به پر دې خلکو د خدای قهر وسي
غلاوي ډاکې پیسې غلا کوه پلانا کوه لوی غټ بلډینګ جوړ کړي نه د خدای شرمېږي نه د ولس شرمېږي بره پر ولیکي هذا من فضل ربي تب نادمات سبي غیرته هذا من فضل ډاکا هذا من فضل دوکا هذا من فضل اغلاق خدای دې غرقه د خدای سره ملنډي دغه سره ملنډي یو ډېر خطرناک حالت یې عزیزانو کني زه په دې عمر کې نه د جګړې یم ته زما ویښتان وګوره ته زما سپین دغه وګوره د جګړې دی بدې اخیستی یم بدې اخیستی یم چې وطن ولاړ خدای مکه د وطن شتمني ولاړې عزیزانو کلي په کلي ګرځو بیا به هم راځو هر پښتون د حق لري هر پښتون د حق لري که زموږ په خبره کې چا لول شته په تا د خدای هم پسې په تا د قرآن هم پسې پټه خوله مه کښېنه راته ووایه چې هلکه غلی سره روان شوي یاست خدای خبر بیا مې څه تماشه شروع کړې ده بیا مې د شیش پیسې کمې شوي دي کله په سباوی کې ناست یاست کله په فلاني ځای کې ناست یاست او که غلا نه ده بده نه ده واقعي واقعیات دا دي عزیزانو مهرباني به کوئ دا دغه یې اوبه یې راړولي غازي بروتا پټه معاهده ورته کوو پټه ثوابۍ والا پر کور به یو سړی ورکوئ ټول ورځو دا کاڼې داسې ځله غورځوو لکه دغه ختم بیا دې وشي که چا پر دې موږ وژلو مړه دي کي را ورځ موږ په د وژې مړو په کوڅو کې په بېکاره خبرو مړو پر دا به مړه شو عباسیان به پر خپله لار ځي ما ته معنا محمود ته نه زما کام پښتون کام ته به د برخه ورکوي ګنډپور صاحب دغه د انجینران یې ستا اوس هم دا وخت ورته ملګرو چې خبره کوله ول په دې کې د پښتونخوا وطن څو اوبه د څو کال څه بهیږي د دغې دپاره چې دا زموږ اوبه دي خوشې بهیږي دې دپاره دې مهرباني وکړي د خوشحالګړه ستا دا د للمې چې دي زموږ د اکوړې خټک لاندې د خوشحالګړه سره یو غټ لیر جوړ کړي پر دغه پر بنو مخ دا د شیخ صدیق غریب خلک دا غریبان چې د یو خان په کنډر کې پراته بیا د بل خان په کنډر کې پراته دا دې ورکړی کړي ځمکې دې ورکړي مځکې دې آباد کړي ځان دپاره به کور جوړ کړي ډوډۍ به وکړي د پاکستانیانو دلګانو ته به غنم راوګړي سبزیانې مبزیانې به جوړ کړي ژوند به روان کړي چې زموږ خپل حق دی د هغې په کار دی چې د ډیمو کوشش وکړي دغه ګنډپور صاحب دا د خوشحالګړ ښه یو رقم پر کېڼه رقم عزیزان دي میوالي دا ټک دي په دا دوه نیرونه جوړ کړي ډېر لوی آبادۍ به جوړې شي او خټک عزیزان ته خو زه دا وایم زه وس نه لرم وس معنا د پارټۍ تنظیم نشته چې د پارټۍ تنظیم جوړ شي دا وزیر وګړي دلته ناست دي نور وګړي ناست دي هېڅوک موږ نشي ګرځولی سم دا عباسیان پر غاړه چې ښې لګوو سم سولر لګوو دې خوا تم پایپونه چې نه اچوو دې خوا تم پایپونه اچوو خپلې ځمکې مې دي خپلې اوبه مې دي که چا پر دې بدې را سره کوله بیا به یې ګورو داسې نه ورته کښېنو چې د اوبو پر غاړه به دعاوې کوو خدای باران خدای باران خدای په دې خاندي فرشتې پر دې خاندي چې مولانا په 15 روپۍ باندې تربور وژني او دلته د لوی عباسین په خوله کې در واچوم زه کې در واچوم په خوله کې خو پاسه دغه شیشې ورته ولګوه دریابونه ورته جوړ کړم چې خټک خوارانم د خوږو اوبو خاوندان شي نو عزیزانو ته یې کور ودان دلته موږ راغلي وو دا CNF نوم یې زما هېر شي ورور دا جرګه واضح اعلان کړي زه تاسو دغه غواړم سم دا جرګه واضح اعلان کوي چې دا 18 ترمیم بعد چې کومې بدماشي په عین کې شوي دي دا CFFC پلانا جوړ شوي دي دا جرګه د ټولې صوابۍ لخوا دا جرګه د ټولې پښتونخوا د خوا دا اعلان کوي چې دا قطعا موږ نه منو دا قطعا ناجایز دی دا قطعا دغه دی په مخ او بالکل یې نه منو دا وطن د دې وطن وسایل منزل اکشته د هغې معلومات شته دونې به د صوبې دونې به د پاکستان که پاکستان څوک چلوي بهترینه لار یې دا ده د سړیتوب لار یې دا ده اوس حکومتونه نشته چې حکومتونه نشته موږ مجبور یو جرګې به کوو هغه خوشحال خټک وایي چې لنګرکوټ مغولو ساز کړ زه په ننګ بیا د افغان سوم
که یوسف و که مندړ و زه د ټول نګهبان شوم عزیزانو بالکل هغه وخت راغلی دی خلک زموږ په وطن قبضې کوي او ملګري ښه خبره وکړه موږ په کار ده چې خپلې جرګې داسې سره وتړو چې د وزیرستان په جګړه ثوابۍ باید خپه باید په ګډه د ثوابۍ په غم په کار د مسعود ګډي د مسعود د وزیر په کار د ټول یوسفزۍ ګډي د ټول یوسفزۍ په جګړه په کار د جنوبي پښتونخوا دا ټول ګډي ته اندازه لګوه په پاکستان کې بلوچ خپله صوبه لري ګډ بلوچي په خپله صوبه کې سندۍ خپله صوبه لري ګډ سندۍ په یوه صوبه کې پنجابۍ خپله صوبه لري پښتون د خپل دون لوی قوت باوجود څه په ګلګت په نامه یې جلا کړی دی څه د شمالي علاقو په نامه جلا کړی دی څه د بلوچ په نامه جلا کړی دی موږ یو متحده صوبه هم نه لرو د دې دپاره کار په کار دی کارونه پښتانه ډېر لري که موږ د قومي جنګ دپاره جنګ معنی بدي نه چې مړي کړي که موږ د قومي جنګ دپاره د قومي حق ګټلو دپاره په کور کې یو سړی وټاکو چې زوی ته به دا کار کوي لکه په کور کې خلک ټاکي لکه ته به جومات له ځې ته به حجرې له ځې ته به جنازو له ځې که په دوه کور کې یو سړی وټاکو دا زموږ د وطن کم سے کم 2-3 لکه انسانان جوړېږي 2-3 لکه انسانان چې هسې هوکي چې هسې هوکي دا ګرده مځکه شولي ورور اوس په خواستۍ نه کېږي اوس به خپل تنظیم جوړو هر ملګری حق لري هر ملګری حق لري چې خپله رایه وکړي هر ملګری حق لري چې موږ ته پارټۍ ته وطن ته ښوونه وکړي سره کښېنو دغه وکړو بازي د روښان 20 کاله د مغولو سره مسلح جنګ د وطن د عزیزانو د زکات په پیسو وکړي ګرد ولس سره جګړه وکړه دا تقریبا ده وکړه بیا یې زوی وکړه بیا یې مژور وکړه بیا یې لمسي وکړه تقریبا 1.5 کال دا جګړه بازي د روښان په مشرۍ کې د ولس په خپل کومک د زکات په پیسو وکړي موږ زورور کام یو جګړې نه کوو تنظیم سازي غواړي یو پر بل رحم غواړي یو پر بل لاس اچول غواړي مرګور څه خبره وکړه ته جماعت اسلامي زنده وه لیکن د کام خبره وه مهرباني راسې سره ملګري د کام پر ننګ سره ودرېږو دا وطن داسې د قیامته پورې دومره نعمتونه لري چې زموږ خو پرېږده د ګردې اشیا بس دی افغانستان په مخه کړی دی تقریبا 11 لارې دي زموږ ما غواړم دغه په مخه رالي مال سړی که زموږ بچیان د هیروینو ګریزي کوي که زموږ بچیان د اصلي ګریزي کوي که زموږ بچیان د چرسو ګریزي کوي ویې مړه یې کوي لیکن دې ته یې مه مجبوروه چې ته به خامخا تجارت د کراچي د بندره کوي هغه د ما سره لرې دی خوست مخامخ دی ودغه ته پکتیا دا لار ماته راخلاصه که مردین مخامخ دی وژوب ته دا لار ماته راخلاصه توبه مخامخ دی بولدک ته ماته راخلاصه کړه کسټم هاوس جوړ کړه چې په دنیا کې ته کم ټکس د چا څخه اخلي د ما سم وه ما ته بنو کې هم جوړ کړه کسټم هاوس په خوست کې هم جوړ په انګور اډه کې دې خوا ته هم جوړ کړه هلته هم جوړ کړه په بیرمل کې دلته هم جوړ کړه هلته هم جوړ کړه زه ځم د افغانستان څخه یو شی راوړم یا ورځم افغانستان له یو شی وړم پر هغه دار مرکزي اشیا ته ځم موږ پرېږدي وکار زموږ د رس لارې مه نسئ چې ته زما وطني نعمتونه هم نه راپرېږدې زما د رس لارې هم نسئ بیا به زه څه کوم د دغې لپاره پښتونخوا ملي پارټۍ د جرګو دا ابتدا کړې ده خبرې به بیا کوو ډېرې به کوو انشاءالله الرحمن خو غږ به کوئ موږ انسانان یو انسان کمزوری دی انسان داسې د شا د خوا د بچ غږ غواړي چې ورځې که په دې پوه شوې چې محمود لالا لږ سره وخوځي د شا د خوا غږ غواړي چې بچ چې د پښتانه د ملګري یو د بچ غږ یي بیا غلطي انسان نه کوي
زما یقین دی بخښنه غواړم ملا به خفه شي زما یقین دی که پر آدم علیه السلام چا غږ کړی و چې بچ بیا یې شی نه غواړم دی غریب پر روان سو خو چا غږ نه پر وکړه چې ما خو درته ویلی دي چې مه ورځه کور خراب نو عزیزانو که موږ پر دې خوا تلو چې خدای مکه د کام خدای دې ورځ نه راولي چې موږ به د کام پر وسایلو سودا کوو دا دغه خوم باندې راغلی دی سړی مهرباني پر موږ به غږ کوئ موږ ته وروڼه یو په موږ کې لوی کم نشته دا جرنیل کرنیل نشته موږ یو د بل ملګري یو یو د بل سیالان یو چې په کوم شي ته پوهېږې ما ته بې راښایې چې په کوم شي زه پوهېږم تا ته بې درښایم ملا پیر فقیر ټول به روانېږو اوس لا هم انشاءالله وخت تېر نه دی د ده هم معامله خرابه شوې ده غړومبی یې ډېر دی غړومبی یې ډېر دی خو موږ بیا د شاوخوا دوړي غږ نشو کولی نو خدای دې خیر کړي ډېره مننه کور ودان خدای مې عزت وکړه الله پاک دې دې کام ته اتفاق و اتحاد ورکړي الله پاک دې زموږ په دې کام ورحمېږي خدای پاک دې موږ د بل د حقه وساتي خدای مې د ظالم د زوره وساتي خدای مې د مظلوم د ازاره وساتي الله دې موږ دې کام ته اتفاق و اتحاد راکړي چې دا کام یو وار بیا د قومونو په کتار کې په سیال په توګه ورشي ډېره مننه زه ارشد له تخواست کوم چې راشي او د جرګې د پای ته رسېدو باقاعده اعلان وکړي ارشد جرګه ختمه شوه تاسو د خدای قدر وکړئ خو که زموږ نه څه غلطي شوي نو معافي غواړو څه ملګري به زموږ نه ګیله کوي خو بیا معافي غواړو او الله دې تاسو ټول عزتمن کړي چې دا جرګه هم کامیابه کړي ډېره مهرباني